بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مخکې ایتونو کې الله رب العزت د وصیت ذکر او بیان وکړ. دې ایتونو کې الله رب العزت مسله د صوم یعنی بیان کوي د روژې والا روژه څه شي ته ویلی شي او روژه فرض دی او که سنت دی او همدارنګې که د روژې را شمیر څومره دی او دا خبره چې کوم خلک مریضان وي یا سفر کې وي نو هغو دپاره بیا روژې کې څه طریقه کول پکار وي یا یو شیخ فني یعنی ډېر زیات بوډاو نرینه وي او که زنانه نه وي یا بیمار وي نو هغو به څه ترتیب کوي یا که یو سړی داسې و روژې کې بیمار و او هغه بیماري کې وفات شول نو د هغه به څه طریقه وي یا دا چې یو سړی روژې کې بیمار شول او بیا بعد کې الله رب العزت صحت ورکړ نو هغه به څه طریقه کوي. نو دغه ټولو خبرو بیان الله رب العزت د دې آیتونو کې کوي. اوله خبره دا چې لغت کې روژه یعنی د صوم دې معنا څه دی؟ هسې د دې معنا داسې دی چې لغوي اعتبار سره صرف تش خوراک څښاک نه کول بس امساک. او بیا شریعت کې دې والا تعریف دا دی روژې والا چې سړی د خوراک څښاک نه او همدارنګې جما او ټول محرمات نه ځان وساتي او په دې باندې عمل وکړي او همدارنګې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وی کوم سړی چې روژې کې د محرماتو نه ځان نه ساتي ځان نه بچ کوي نو الله رب العزت ته د دې سړي روژې هېڅ ضرورت او حاجت هم نشته دی. بس دا بیا د کوم خوراک څښاک نه ځان منع کړی دی خوراک څښاک نه کوي نو بس خوراک څښاک دا مه کوي او که نه کوي دا برابره خبره دی بیا چې محرماتو نه ځان نه ساتي نو د دې روژه هېڅ فایده هم بیا نه ورکوي ورته. او بل دا قرآن کریم کې الله رب العزت اووه ځای د روژې بیان کړی دی خو په هر ځای کې خپل خپل د مقصد دپاره بیان کړی دی. یعنی اووه ځای د قرآن کریم کې روژې ذکر راغلی دی خو اووه قسمه روژه بیان شوي دي ورکې. یو خو دا روژه عام طور باندې چې کال کې یو ځل راځي او میاشتې 10 روژې وي فرضي روژې او دین علاوه د زهار والا قسم والا فدیه والا وغیره دا څو قسمه روژې نور هم الله رب العزت ورڅخه قرآن کریم کې ذکر کړي دي. لکه یو د فرضي روژه شوه لکه دا سورې بقره دې کې ذکر شوي دي او همدارنګې دویم صیام و فدیه د فدیه والا روژې لکه سورې حج کې 196 نمبر آیات کې ذکر دی او همدارنګې صیام الکفاره د کفارې روژه د قتل نه په سورې نساء 92 نمبر آیات کې او روژه د قسم والا قسم سړی مات کی قسم والا روژه مې وړي نو دغه په یو کم 90 نمبر آیات سورې میده کې ذکر دی او همدارنګې صیام الفدیه من الصید فی الحرم یو سړی په حرم کې ښکار وغیره وکړي دې والا روژه څه دی دا هم شته دی او سورې میده 95 نمبر آیات کې ذکر دی او بل مطلق روژه همداسې روژې بیان چې قرآن کریم کې سورې احزاب 35 نمبر آیات کې ذکر دی او همدارنګې روژه ساتل د زهار نه سورې مجادله 3 نمبر آیات کې ذکر شوي دي. نو دغه اووه قسمه روژې چې دي قرآن کریم کې اووه اقسام د روژې را بیان شوي دي. او بل د روژه چې فرضي روژه دی هر عاقل بالغ دې کاز باندې چې دا روژه دا فرض دی او لازمي دی په دې باندې ساتلی او چې کله کاز بالغ نه وي شوی نو بیا هغه باندې روژه چې دا فرض نه وي شوي. یا ایها الذین آمنوا ای او خلقو چې تاسو ایمان نه وړی دی مؤمنین خلک یو
کتب علیکم الصیام فرض شوی دی پتا سو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه فرض شوی وی روزه په او خلق باندې چې هغه د تاسو نه مخکې امتونو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو تقوادار شو یا لعلکم تتقون شاید کې دې چې تاسو تقوا ولا شو تقوا اختیار کو ګوره روزه سره تقوا راځي انسان کې په دې طریقې سره چې کله یو بنده روژوي نو هغه بیا هر قسم ته ګناهونو وغیره طرف ته ذهن نه ځي دا ډېر څه بدبخته نه وي یا بله خبره دی لکه یو سړی اعتراض وکړي ویاره سړی روژه وي سره دی نه چې روژې ټول روژې کې فلمونه ګانې ډرامې وغیره موبایل کسي او ټول محرمات وي هغه د کسي او نور ګناهونه هم کوي ګناه کبیره کې مبتلا وي هغه بله خبره دی خو عام طور باندې د روژې اثرات دا دي چې یو سړی روژه وي نو هغه باندې تقوادار وي ګناه طرف ته ذهن نه ځي ویاره چې موږ روژه نیولې دی او هسې ځان باندې خوراک څښاک مو بند کړی دی نو دا ګناه نه شم کولی نو عام طور باندې روژې څه شي سړی کې انسان کې هغه راځي تقوا راځي او بل دې کې اعلان شوی دی الله رب العزت یا ایها الذین آمنوا روژې والا فرضیت اعلان او خلکو دپاره چې هغوی ایمان راوړي مؤمنین خلک وي نو روژه په او خلکو باندې فرض دی نو دې د وجې نه خطاب یې کړی مسلمانانو ته او کافر خلک څه دي مشرکین څه دي یهود نصارا څه دي هغوی هم هسې هم نه ساتي هغو دپاره دا نشته دی خو چې کله ایمان راوړي نو بیا هغو باندې هم شته دی ورنه قرآن کریم چې ټول خطابات ټول انسانانو دپاره دي دا قرآن کریم ټول انسانان چې څومره انسانان دي دا ټول دپاره هدایت ذریعه دی خو هلې چې کله دوی ورباندې عمل کوي خو ځینو ځایونو کې داسې قرآن کریم کې خصوصي خطاب شوي دی عمل انسانانو ته خو هغه ځای کې صرف مؤمنین ذکر وي دې د وجې نه چې مؤمنین چې هغه نور احکامات مني کلمه یلې وي او کلمې نه بس د روژې فرضیت وي چې یو سړي کلمات نه ویلي ایمان نه وړي هغه دپاره فرضیت په کوم ځای راغلی وي د مخکې بیا ایاما معدودات د روژې شمار او مریض دپاره کوم حکم دی هغه بیا ذکر کوي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق را نصیب کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك